په مقبوضه کشمیر باندې د هندستان قابض پوځیانو په 20 اکتوبر 1940 نه ناجایز قابض دي. د دې پر ضد د ملک د نورو برخو په شان په مردان ضلع کې هم ضلعي انتظامیه لخوا تور ورځ ونمانځل شوه. په دې اړه پښتونخوا هاوس مردان کې د مردان ډیپټي کمشنر حبیب الله عارف په مشرۍ کې یو دستوره را جوړه کړې شوې وه چې پکې د مردان ضلعي افسرانو د سرکاري سکول استادانو او طالب علمانو ګډون کړی و. په دې مهال د سکول ماشومانو د کشمیریانو سره د اظهار یکجهتۍ دپاره ټیبلوز او ملي نغمې پیش کړې. د مردان ډیپټي کمشنر حبیب الله عارف په کشمیر باندې د هندوستان ناجایزه قبضې د تور ورځ مانځلو په اړه وویل. بسم الله الرحمن الرحیم. دا اکچولی پروفیشنل ګورنمنت په هدایتو موږ هڅه کوو په کال کې د ځل دوه دا کوو چې موږ صرف دا چې د موږ بچو ته د کشمیر یادي چې دا زموږ حصہ ده زموږ ملکیت دی اوسېدونکي پکې زموږ وروڼه خویندې میندې خویندې دي زموږ وروڼه دي هلته خویندې دي بچي دي دا زموږ ملکیت د دې لپاره به هلې ځلې کوو کوشش به کوو چې واپس زموږ خپل ځمکه مو میلاو شي خو موږ به خپله دا برخه ادا کولی شو چې زموږ خپلو بچو ته دا پتې چې دا زموږ ایشو ده او دا به موږ اون کوو. په دستوره کې د مردان اسسټنټ کمشنر عایشه طاهر هم ګډون کړی او ریډیو پښتونخوا مردان ته د دستورې په اړه وویل. मैं आयशा ताहिर एसी मर्दान आज की जो हमारी तकरीब हुई है ब्लैक डे कश्मीर के हवाले से हुई है. कश्मीर पे कब्ज़ा किए हुए इंडिया को तकरीबन 75 साल हो चुके हैं और हम लोग अगर इस पैगाम को पहुंचाना भूल जाएंगे ना तो हमारी नस्लों को शायद याद ना रहे कि कश्मीर की क्या हैसियत और अहमियत है पाकिस्तान के लिए. वो कल भी थी आज भी है और हमेशा रहेगी. लिहाजा ये तकरीब इस सिलसिले में की गई है बच्चों को स्पेशली इस सिलसिले में बुलाया गया है कि वो जो कश्मीर की हैसियत और अहमियत है वो उजागर रहे वो लोगों को मालूम रहे और बच्चों में और हमारी अगली नस्ल तक पैगाम पहुँचे कि कश्मीर हमने आज़ाद करवाना है. बहुत शुक्रिया. د دستورې په آخر کې ګډونوالو د پښتونخوا هاوس نه تر عبدالقدیر خان چوک پورې لاریون هم ایستلې شو. د لاریون مشري د مردان ډیپټي کمشنر حبیب الله عارف کوله. د ریډیو پښتونخوا لپاره عبدالستار مردان.